اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کوم موضوع حواله سره غواړم څه رئیس مختصرا تاسو خدمت کې عرض کوم. قرآن مجید 188 نمبر بقره سوره کې پروردگار علمی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. تاسو باطل زری مال ما خور، یعنی رزق حرام په باره کې پروردگار ایم رزق حرام خوړل نه دی پکار تاسو لپاره. یقینا رزق حرام بدترین اثرات دي چې انسان باندې پریوزي. حدیث ته سترګې وغړئ، ډېر زیات اثرات طرف ته اشاره شوي دي. 30 40 50 اثرات انسان بیان کوای شي، خو هغونه چې کوم مهمترین اثرات دي هغوی ته زه اشاره کوم. کسه اصحاب کهف څه کله 308 سال بعد څه کله راپاڅېږي خوب نه هغوی وږي وي، مړی پسې غواړي یو کس وستوي، نو تی ایها ازکا طعاما، تاسو کې یو کس لوړ شي طاهره مطهره صفا او حلاله مړی پیدا وکړي. مقصد دا چې هغوی دغسې نه وي سهار چې یاره وریژې وخوري یا نغن وخوري یا کباب روست چای وخوري. هغوی دغته کوشش و چې مړی وخوري، خوراک وکړي، خو حلاله جایزه وخوري. حلاله مړی انسان باندې مثبت اثرات چي، حرامه مړی رزق حرام انسان باندې انتهایی خراب بدترین نیگیټیو او منفي اثرات چي. یو اثر یې دا دی چې که چېرې انسان لقمه حرامه شي، مال حرام شي، رزق حرام شي، انسان زړه مړ کېږي، انسان قسی القلب جوړېږي، انسان زړه مرده کېږي. مولای کائنات ته پیغمبر اکرم یې چې یا علی خمسة تمیت القلب و اکل الحرام یطرد الایمان. 5 شیونه داسې دي چې هغه زړه مړ کوي. هغوی نه یو شی چې پیغمبر ذکر کوي هغه یې چې اکل حرام دی، مال حرام دی، چې هغه انسان ایمان ختموي، زایل کوي، انسان زړه سختوي، انسان زړه مرده کوي. چې کله زړه مړ شي، انسان زړه سخت شي، انسان زړه سنگین شي، د انسان بیا هغه انسان هر یوه ګناه کوي. کوم کس رزق حرام وي، مال حرام وي، روزه حرام وي، هغه هر یوه ګناه آرام یې کوي، چاهې درویغ وي، فراډ وي، دوکه وي، چاهې غیبت وي، تهمت وي، بهتان وي، پروپیګنډه وي، فتنه فساد قتل و غارت وي، هغه هر یوه ته تیارېږي. یو بل اثر یې دا دی چې انسان دعا نه قبلیږي. انسان کوشش کوي غواړي چې خدای دعا نه مستجابې کړي، خو کوم کس روزه حرام وي هغه دعا نه قبلیږي. ځینې کسانو دعاوانې نه قبلیږي، هغه سوچ کوي چې خدای ما دعا ویلې نه قبلیږي، خو یوه وجه یې دا کیدای شي چې کیدای شي روزه حرام وي. انسان کله خېټې کې حرام دي، پروردګار عالم هغې ژبې ته اثر نه ویر کوي. یو بادشاه به خپل رعیت باندې ظلم کولو ډېر زیات، بیا به رعیت راکېناستل، جمع به شول، هغوی به دعا کوله، خیرې ازار به یې وکړه، بادشاه باندې به لګېدل، بلا مصیبت تکلیف کې به بادشاه مبتلا کېدلو. بادشاه یو ډېر عقلمند زیرک وزیر سره مشوره وکړه، څه وجه ده زه چې کله دوی باندې ظلم کوم دوی دعا کوي قبلیږي. او وزیر زیرک ورته ویلي چې چونکې دوی رزق حلال دی، روزه حلاله دی، ځکه یې دعا قبلیږي، ته لږه دوی نه حرامه وخوره. بادشاه څه وکړه، پیکج یې تیار کړو، هغوی ته یې ویر کړو، حرامه مړۍ په وخوړه. هغه نه بعد یې ظلم په وکړو. ظلم نه بعد هغوی راټول شو، جمع شول، هر څومره خیرې ازار بددعا یې وکړله، خو خدای نه قبلوله. نو یوه وجه د دعا نه قبلېدل همدا کیدای شي چې کیدای شي رزق حرام وي. یو بل اثر څه مال حرام، رزق حرام انسان باندې چوای شي، انسان عملونه کوي، عبادات کوي، خدای ته بندگی کوي، خدای نه قبلوي. یوه وجه یې دا وي چې روزه حرام وي. پیغمبر اکرم حدیث د من اکتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقه ولا حجا ولا اعتمارا. پیغمبر یې چې کوم کس مال حرام حاصل کی وګټي او بیا صدقې ویر کوي، بیا حج کوي، بیا عمره کوي، خدای هغه نه دغه حج عمره صدقات نه قبلوي. یا امام صادق علیه الصلاة والسلام حدیث د اذا اکتسب الرجل مالا من غیر حل، چې کله یو کس حلال طریقې نه هټ کر یو مال حاصل کی وی ګټي، ثم حج، بیا حج ته ورباندې لاړ شي، فلبا، بیا هلته خدای ته لبیک یایي، نودیا لا لبیک ولا سعدیک. نو حج مقام کې اسمانی طرف نه فرشته ورته یایي چې اتا لبیک خدای ته قبول نه دی، لا لبیک ولا سعدیک، اتا لبیک لبیک نه دی، اتا سعدیک سعدیک نه دی. یاد وساتئ. پس دغه درې اثرات دغه ځای کې دغه کلیپ کې ذکر کړل چې یو انده شو چې انسان مرګ، انسان زړه مړ کېږي، وسه انسان دعا نه قبلیږي، انسان اعمال خیر خدای ته نه ځي، باطل کېږي. هر څومره کوشش وکړي چې مال حرام ذریعې سره خیر ښېګړه حاصله کړي، کار خیر وکړي، قابل قبول وکړي نه کړي. پروردګار عالم د ما و تاسو ټول رزق حلال، مال حرام نه محفوظ وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.